پاس چې موسی علیه السلام د الله تعالی ملاقات ته لاړل کوه طور ته. هغه نه بعد دغو خلکو سخي څه دی په عبادت سره نسته او د سخي عبادت یې شروع کړی و. نو بیا چې کوم خلکو د موسی علیه السلام دا وسیځول او ایرې ودخولې او ویل دل چې یاره ایمان شولو چې موږ خو په غلطې باندې لګیا وو په شرک او کفر کې لګیا وو. نو هغو کوم خلک وو هغو توبه وبستله او دې ځنه هغه خلک ذکر کوي چې چا توبه ونه بستله د سخي عبادت نه او برقرار پاتې شول په هغې خپلې دعوې باندې مطلب چې سخي عبادت یې بیان کول. ان الذين اتخذوا العجل یقینا هغه خلک چې هغوی نسته او د سخی په عبادت سره نو سینالهم غضب نو وبرسېږي دوی ته عذاب من ربهم طرف د رب د دوی نه وذلة فی الحیات الدنیا او رسویي د ژوند په دنیا کې. وکذلک نجزي المفترین همدارنګې موږ بدله ورکوم بیا افترا کوونکي ته مطلب چې ځانه دروغ کوم جوړوي. او دویم هغه خلک وو چې والذین هغه خلک چې عاملو السیئات چې عملونه کوي بد ثم تابوا من بعدها بیا توبه وباسي دې نه پس دې وآمنوا ایمان راوړي نو ان ربک من بعدها لغفور رحیم یقینا رب د تا چې د بخونکی دی وروسته د دې نه هم بیا رحم کوونکی دی. ولما سکت عن موسی الغضب چې کله هارون علیه السلام خپل عذر موسی علیه السلام ته پیش کړ او بني اسرائیل په دې خبره باندې ښمنه شولو چې یاره موږ خو ګمراهي کار کړی دی. نو موسی علیه السلام نه غوسه ختمه شوله او د خپلې کومې تختې مطلب چې کوم څه کې تورات لیکل شوی دی بیا راوغوښتلو. ولما سکت عن موسی الغضب نو کله چې کوزه شوله غوسه د موسی علیه السلام نه اخذ الالواح راواخیستل دغه تختې و فی نسختها او لیکل شوي په دې کې هدایت او رحمت خو هغو خلکو دپاره چې هم لربهم یرهبون چې هغوی د خپل رب نه ویرېدونکي وي. واختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا دې ځای نه اوومه واقعه ذکر کوي. موسی علیه السلام ته الله رب العزت حکم وکړ چې ته 70 کسان د خپل قوم نه د منتخب که او دوی د کوم د سخي عبادت کړی دی په دې باندې دا دوی توبه وباسي او دې توبې وبستلو دپاره دوی به لاړ شي کوهي طور ته. چې کله دوی هغه ځای کې نږدې شولو نو الله رب العزت لیړه غوندې یا دوه غوندې دا راوستله او دوی ورکې پټ کړو او دې ټایم کې دیو حکم وشو چې دوی سجده وکړي او چې کله دوی سجده وکړه دې ټایم کې د موسی علیه السلام د الله تعالی له کومې خبرې یو دایم واورېدلې او دې نه پس دی بیا دوی یوه بله مطالبه وکړه چې موسی علیه السلام ته ویل چې موږ هېڅ کله ایمان نه راوړو چې ته دغه رب ته موږ ته وښیې داسې په سترګو باندې ظاهر باندې مې وکړو نو موږ به هلې بیا ایمان راوړو. واختار موسی قومه 70 رجلا خوښ کړو موسی علیه السلام د خپل قوم نه 70 کسان لمیقاتنا د ملاقات مو دپاره فلما اخذت الرجفتو کله چې دوی ونستلو دغه زلزلې نو قال ربي ویلو موسی علیه السلام لو شئت که چیرې ته هغه شوي وې نو تا به هلاک کړې من قبل مخکې د دې نه دغه ټول هم و ایایا او زه هم اتهلکونه آیا ته مو هلاکوې بما په هغه څه سره فعل السفهاء چې کوم کار وکړه د مونه دغو بېوقوفو مطلب مطالبه یې غلطه وکړه. ان هي نه دی دغه الا فتنتک ازمایش ته والی تضل بها من تشاء ګمراه کوې ته په دې سره چې چا ته وغواړې او هدایت کوې چې چا ته خوښه شي. انت ولینا ته د مو ملګری فاغفر لنا نو بخښنه وکړه موږ ته او رحم وکړه موږ باندې او ته بهتر بخښونکی نه یې. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه او ولیکه موږ دپاره په دې دنیا کې نیکي مطلب موږ ته راکړه په دې دنیا کې هم نیکي وفي الآخرة هم په آخرت کې هم انه هدنا الیک یقینا موږ بیا واپس کېږو تا طرف ته. نو قال الله تعالی چې عذابي اصیب به من اشاء رسېږي د ما له عذاب چې زه چاته وغواړم ورحمتي وسعت کل شیء او د ما له رحمت چې پراخه د هر یو شي ته مطلب داسې نه چې هر یو شي ته شاملېږي بلکې په اعتبار د وسعت سره څه اوږد دی زیات دی. فساکتبها للذین او زه به ولیکم دپاره د هغو خلکو چې یتقونه چې هغه ویرېږي تقوا اختیاروي ویأتون الزکات ورکوي زکات. دې کې زکات ذکر په خصوصي توګه سره دي د وجې نه چې د یهود کومو دوی باندې د زکات او همدارنګې صدقات وغیره ورکول دا ډېر مشکل کار و او بل چې کوم د یهودو علما چې دوی باندې د مال ډېر ګران و خپله به هم زکات مکات نه وبستل او خلکو مالونو ته یې به چل جوړول خوړلي په دې د وجې نه دی ذکر کړ.
والذین هم بآیاتنا یؤمنون او د مو په آیتونو باندې ایمان راوړي. الذین یتبعون الرسول النبی الامیه هغه خلک چې هغوی تابعداري کوي د پیغمبر له څخه امید الذي هغه یجدونه چې دوی موندلی او یدیو کتلی وو مکتوبا عندهم د دې والا صفات د دوی سره فی التورات په تورات او انجیل کې یأمرهم بالمعروف چې دا حکم کوي نیکي طرف ته او منع کوي د بدي نه ویحل لهم الطیبات او حلالوي دوی دپاره پاک شیان ویحرم علیهم الخبائث او حرامي په دوی باندې پلیت ویضع عنهم او لرې کوي د دوی نه اسراهم بوجونه د دوی له والاغلال او قیدونه التي کانت علیهم چې په دوی باندې فالذین پس هغه خلک چې ایمان وړي په دې باندې وغځرتموه او